الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدیع السماوات والارض ناشنا طریقی سره پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکو دی. بدی کم پیدا کون کی توي مبدئهما من غیر مثال سبقا پیدا کون کې د دې دوړو د بغیر د داسې مثال نه چوړاندې تیر شوی. رد پای خلکو چې اتخاذ د ولد الله تثابتو نو الله صراحتن پاغی رد کئی داوی د داوی نقیز ذکر کئی او داوی د داوی نقیز ذکر کئی په طریقې د استفهام انکاری سا ذکر نفی په استفهام انکاری کی زیاد تی د سریح نفینا اغی اللہ تا اتخاذ د ولد کا والله و تداسی ہوئی چی ولد میں نشتنو دام نپیسوا او دام نپی دا چه سنگ بماتا ولد ثابت شی یعنی ندی دا ثابت پدی که مبالغه زیادہ دکا نو انا یکون له ولد کیف یکون له ولد سرنگا با اللہ لرا ولد ثابت شی دا استفهام په طریقې سره انکار. اوس په دې دلیل ثابتای په دې نقیض دا دعوی داوی د دعوی پر نقیض باندې دلیل ثابتای او اول دلیل دا دی ولم تکل له صاحب د الله صاحب نستا دا صغرا شو او هرغه ذات چې دا صاحب نه نو هغه د پاره ولد نه نو د الله د پاره به ولد څنګه ثابت شي. تاسو په پوښتنه صاحب معنا زوجه زوجه ور سره نشته صاحب زوجای نشته نو ولد به کم ځای نه راشي. وخلق كل شيء دا دویم دلیل دی په نفی د اتخاذ د ولد باندې. الله ولد نشته ځکه وخلق كل شيء الله هر شی پیدا کړي او هر هغه ذات چې هر شی پیدا کړي داغه ولد نه نو د الله ولد نشته. قیاس اقترانی عملی دی او د دې دلیل د صغرا سره چې وخلق كل شيء صغرا دلیل واضح دی چې هر شی الله پیدا کړي او هر هغه ذات چې هر شی پیدا کړي هغه د پاره ولد نه د دې کبرا دلیل سره دلیل دا دی چې ولد خو چې کوم د مخلوق د والد نه کنا بلکې مولود د والد نو هر هغه شی چې تا پیدا کاغه ستا ولد نشي جوړې دی. صحیح شکل ځکه چې خالق واجبي او مخلوق ممکني. تاسو پوښتنه نو بیا د ولد او د والد په منځ کې به مماثلت په جنس را نشي ځکه هغه د پاره په جنس نه واجب د پاره خو جنس نشته او د ممکن د پاره خو جنس شته کنه چې مقولات 10 دي تحت مقولتين وای کنه یا به جوهر یا به نه مقولات د ارز نه نو څنګه به د متحد الجنس نشه الله سره چې کوم د ولد راغ او دغه جنس د الله په شان نشه نو بیا به ولد څنګه شي. نو ځکه دا خلق کل شی دا دلیل پدې دی چې د الله ولد نشته. او سوال واردی خلق کل شی هر شی پیدا کړی پر شي کې ذات او صفات د باری مراله چای پیدا کړی دي نو الله خپل ذات هم پیدا کړی دی. نو جواب دا دی من شانیا یخلقا کل شی نست مراد دي چې شان داغي نه چاغه د پیدا شي نو الله ذات ته مستثنا ده په استثناء عقلی سره ذکر من شانیه یخلق خو نه ده کنه. وهو بكل شيء عليم او الله پر چیز باندې پوهه ده. ذالکم الله تعالی ربکم تاسو رب ده دا معبود تاسو رب ده
لا الہ نشتا بل معبود موجود اللہ مگر یو اللہ دے خالق کل شے پیدا کون کے دار چیز دے دا ذالکم مبتدا دا اللہ خبر دے اول ربکم خبر ثانی لا الہ الا ہو خبر ثالث خالق کل شے دا خبر رابع اور ذالکم کی دا کم دا خطاب نہ دے گورے کاپ حرفی دے فعبدوہ دا اللہ عبادت تو کئی دا سمر دا دعوی دا دلائلو وحیدو ووک علا کل شیء وکیل اللہ پر چیز بانے نگران دے حفیظ لا تدرکو الابصار ادراک نشی کولے دا دسترگے اے معنی دا اللہ تراؤ دسترگے دے نوینی وچے تیراز واردی گی ابصار خود جمع دا استغراق پکرائے ایسی وسترگم دے نگوری جنت کی خبے بیامنگا گورو کرا نو دے جواب کئی دا عام مخصوص البعض دے دا عام مخصوص البعض دے وحازا مخصوص دا مخصوص دے برویت المومنین لو پی الاخرہ او تخصیص پر نصر راغلے دے مخصوص شوئے دے پر نصر دے قولی تعالی وجوہ یوم ازین نادرہ مخونت دی با تر تازی رب دی تبکتن کی رب تبگوری او حدیث د شیخین د بخاری او د مسلم انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر زرد چتا سو رب گو گورے لکه څنګه چتا سو گورے سپوږمۍ د څوار لسمه دیږي پر پوښتای نو لا تدرکو الابصار کې خود معتزله او دلیل شو ونفي ضرورت د باری باندې کې استغراق شو نو د جواب کو چې دا مخصوص البعض دي مؤمنان ته خاصي په نور نصوص سره یو جواب شو دیم جواب دار وقیل چاوی دی المراد لا تحیط به د دې جواب خلاصه دا چې دلته خو نه پیدا ادراک دا نه پیدا رؤیت نه دا کنه ادراک رؤیت خاصه ته چې احاطه کې په جوانب د مرئی باندې او تاسو ویل دي په نه پیدا خاص سره نه پیدا عام ناراضي دلته نه پیدا خاص ته نه پیدا عام ده نه پیدا خاص نه پیدا ادراک راغلی نه پیدا رؤیت خو نه دراغلی او نه پیدا ادراک خو مستلزم نه ده نه پیدا رؤیت لرا وقیل چاویلی دل مراد لا تحیط بی احاطن نکید بدا بیهی داسترگی بیهی بدی اللہ بانے چی دی محیط شو اللہ محاط شی ذکر محاط خوبا پا احاطک کیوی کنا جوانبو کے با بندی چی جوانبو کے بند شنا متناہی شکنا تاسی بی پوچھ شکنا شکنا دا دین جواب تاسی دا ما ویلی والتا کرا چې لا تدرکو الابصار دا قبیله د چانه ده سلب العموم نه ده عمومي سلب خو نه ده کنه سلب العموم ده او سلب عموم معال رب د ایجابي کلی ده په ځمن د سالبي کلی کې مراد او په ځمن د سالبي جزئی کې مراد یل تمام تشرقات چې د تغیر دا ځین از دکې ګوري دا ځین از دکې ګوري دا بتاشي تبع پکار راشي دا دکې او دلا دا دکې ګورې دا خبره بل ځکه نشته وهو يدرك الابصار او د الله ادراک د ابصار کوي اے یراها ولا تراه الله ویني د ابصار ولا تراه او د ابصار والا د نویني ولا جز بغیری او جائز نه بغیر د کې چې ادراک يدرك البصر وهو لا يدركه چې بصر د خلق ویني او د دین لیدل کیږي یحیط به علم یا محیط په دې باندې علم ددا وهو اللطیف د باریک بین دی بیا اولیاء خبیر بهم خبردار دی په دې باندې لطیف دی تدبیر او کارساز لطیف دی ته وایي موسی خان باجی رحم الله لطیف کې لیکلي دی لطیف لپس کې چې دا الکنز العظم بیتین اسم اللہ العظم لطیف پابجدو کی یو سل نہ اشترازی 129 نو ادار مانزن رستا یو سل نہ دے نہ اشکرت یا لطیف ویل پکار و ادا دوک ویردہ چے سو کئی رزق بین تنگی او ټول وقت با مطلب ضروریات خدای پورا کئی درود شریف دیر ویل یا لطیف دیر ویل دا دیر ویل پکار یا لطیف
دا باج ډېر ښې وظیفې کله کله موږ سره پیسې ختمې شي ته شروع کو خدای پیسې را پیدا کړي پیسو په نیت به نه کوو خو څه وکړو نو مجبوري ده که نه دا مولانا یعقوب نانوتوي رحمه الله یو سړی تېر شوی دی او د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس و او د مولانا قاسم نانوتوي او د مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمه الله د استاد صاحب زوی و صحیح ده او ډېر قابل عالم او بزرگ او صاحب کشف و هغه به دا دم درهاګانې کولې جایزې اوس خو ملایان دا کسب جوړ کړي کسب یې جوړ کړي او دوکې پکې کوي ټول دوکه بازان صحیح دمګری ما ته نه دی معلوم په دې علاقو کې تاسو ته معلوم دی صحیح دمګری چې صحیح دم کوي قسم دی ټول دوکې کوي ټول دوکې کوي او بعد داسې چل دی ملا مې خوږېږي املا به دې خوږېږي او هلته به دغه کې به میخونو ته به ټکونه ورکوي په ډبلی کې قسم دی د دې خټبلی او د دې ملا سره سره به دی تاسو ما په دې خبرو پوه شئ دلته به لرګی یا هغه کې به میخ ورټکوي وایي ملا دې ښه شوه نه دا چیه شو دا اوس خبره منلو خبره ده دا چېرته صحابه یا وایي دا تجربه ده دا تجربه سره نه ده بیا خو دا تجربه هم ده چې هلته د ډیری کې زیارت دی شیخ فولاد بابا ورته وایي د دانو والا ورځي او جوړېږي نو دا بیا تجربه ده که نه چې دا خلک ورځي چې د من دانې ذمهوار دی بیا دا هم تجربه ده که نه تاسې په دې خبرو پوهېږئ پیر بابا له بیا شنډ سړی لاړ شي او زوی یې وشي دا هم تجربه شوه که نه بیا هغې ته ولې شرک منګه وایو بیا خو دا ټولې تجربې شوې که نه خو تجربه خو هم یو حد لري که نه لري نو داسې چل دی د تجربې حد تاسې معلوم کړئ چې د تجربې څه حد دی تجربه خو به څوک معلوموي سقمونیا مسیله د صفرا دپاره او ثنا اسحال راولي دا اوس تجربه ده خو کما په تجربې سره معلومه کړي دا کما ده چې تلته چې کم دی ډبلی او یا چې کم دی لرګی او په هغې کې میخونه ټکوی او غاښ دی څنګه شه غاښ دی څنګه او ګرده دی څنګه شوه دا تاسې منئ حالانکې ومنم چې بیخي داسې رښتیا ورسره جوړ شم هم نه منم دا ټول ګپ سپ دی ټول دروغجن دي ګورئ ګڼ کپان چې چېرته تعویض نویس لیکلی او پلان کې تعویض نویس یا روحاني معالج ته پوه شه چې دا ګڼ کپ او نور چې څوک درته راتلل دمونه کوئ شرعي دمونه شته دی اعمال قرآني نه کوئ په یوزات درخواستي دا مولانا درخواستي صاحب ډېر بهترین کتاب دی په دې باب کې انوار شمسیه ده شیخ صاحب هغه ډېر بهترین کتاب دی خدا دا ناروا کارونه پکې مه کوئ نو دا مولانا یعقوب نانوتوي رحمه الله یا وهاب ښودلی یا وهاب دا اوس څومره ښایسته وظیفه ده دې کې غیر شرعي څه شته وایي چې چا رزق تنګي که نه د ملیانو طالبانو له وایي دا ډېره پکار ده ماسخوتن مانځه نه وروسته د ښه اودس وکړي او په مسله دې کښېني او یو 2 رکعته مونځ دې وکړي او 1400 کرته دې یا وهاب ووایي پوه شي وروسته دې دعا وکړي نو الله جل شانه به د مشکلات دنیوي حل کړي او دې ته به گنج درویشان ویلي گنج درویشان د فقیرانو خزانه تاسې پې پوه شئ دلته شاه منصور شیخ صاحب چې راغلی او سابق صاحب نو هغه تاسې که یاد شي هغه 2015 جنوري وه که فروري وه او دلته بیان وکړو نو دا یې ویل چې سلسل کرته ساره ماښام نه وروسته یا وهابو یا وهابو وایې یا وهابو زه چې کله ورغلی مو کله مې دې تپوس کړی دی چېره د حالاتو د سمېدو دپاره چې اقتصادي مشکلات وي نو هغه اکثره دا وایي یا وهابو وایي یا وهاب او هغه کټ کې ناستې ډډې والي که نه او ټول ورځ څوک ورته راځي میلاوي ورته نور زه وایم چې دا به هم دقه یا وهابو یا وهابو وایي چې یا وهابو ما خدای تحفې رالیږه وهاب هبه کوونکې الله تعالی بیا مشکلات حل کوي که نه نو دې ته گنج درویشان وایي دا مولانا یعقوب نانوتوي رحمه الله دا ډېر وخت نه زما اراده چې زه به پې شروع کوم خو بس ایسته بس ناراستي راشي کتابونه وګورم که نه بس ایسته بس بیا اوده شي خبره وکړه قل یا محمد لهم وای محمد دوی تا قد جاکم بصائر په تحقیق سره راغلي تاسو ته حجج من ربکم پنام فمن ابصر چا چې سوچ وکړه په دې کې په امنه پلی نفسي په هو لنفسي دا د ځان دپاره دي ابصر لأن ثواب ابصاری له ځکه ثواب د لیدلو د دپاره دی ومنام یالی چا چې ځان کون که د هغې نه ځان یړون که د هغې نه په دله بېلارې شپه علیها وبال دلالي په دې باندې وبال د دلال دی وما انا علیکم بحفیظ نه یم زه په تاسو کارساز رقیب لاعمالکم
انما انا نذیر ذویرون کې وکذالک کما بینا ما ذکر لك څنګه چې موږ بیان کړی دی چې ذکر شو نصرف نو بین الایات لیاتبروا دې پر چې سوچ کېږي وبراکا اولی یقول اذا کافرانو وی فی عاقبت الامر په اخر د کار کې دار استا ذکر اهل الكتاب تا مذاکره د اهل کتاب کوي قرات کې درس ته درس تا درس کړی دی کتب الماضی د بخانو خلق کتابونه وجیت بها زمینه تا داغین راوړي ورینو بینو دې د پاره چې موږ بیان کوو قوم لرا یعلمون اتبع تابعداریو کما دا غڅوهی له کچتا توحید کې مې رب کا طرف سره چې قران دی لا اله الا هو نشتبل معبود موجود الا هو ارزان المشرکین ولو شاء الله قد الله خو خو مشرکو دی بشرک نه کړي و ما جالنا کوم نه ګرځولې ته په دی باندې حفیظ رقیبانه ګران پنو جازي هم بیا مال مونږ جزا ورکو دی ته په عملونو دی و مان تعلیم نه ته په دی باندې به وکیل کارزاس چې تی مجبور کی په ایمان باندې او دا قبل الامر بالقتال د چا دغه ته بد نه وای چې ضرر ته ترسي د څه کې چې تداغي معتقدات تبد وای نو غستا معتقدات تبد وای نو د څه کې به هغه معتقدات تبد نه وای رد په کوه خو په دې طریقې سره په شایستال پازو کې نازیبال پازو کې مکه وکنه ځکه چې هغه بستا مشرانو لبدي ردی وای کړه چې تا ورته چې احمد رضا خان بریلوی کافر نو هغه به ته خامخا وای چې رشید احمد غنگوهی کافر نو دا ته برداشت کای نو بس غلې شکنه نو بس غږ مکه وته دا عقیده د چای کنه نه داخله ولا تسبوا الذين كنزل مکویا کسان ته دونه چې دوی را بلی من دون الله یسنام ويسب الله کنزل بو کی الله تعدوان اعتداء و ظلما د تجاوز او د ظلم د وجنه بغیر د علم نه جهل منهم بالله كذلك كما زين لهؤلاء الكسنګ چې خسته شي دوی تمام علی هغه چې دی پای باندې دي زینا من خسته کړي هر امت تامرهم من الخير والشر فاتو هو غتراجي ثم الى ربهم بیا رب دې تمرجم واپس دې دوی په آخرت کې په ينبئهم الله به خبر کړي بما پاس کان یامرون چې دوی سکړي په اجازه به جزا ور کړي تبای واقسموا قسمنا خریدا کو پار مکه بالله دې به قسمنا خورل په الله باندې جهد ایمانهم کلک قسمنا د دې غایت اجتهاد من انتهایی کوشش د دوی په قسمنا د دې کې لئن جاتهم کچره راشدی تایتن نخا مما اقترو چې دی مطالبه کوي لا یمن النبی اخا خاب ایمان راوړي پاغي کله مو دوی ته نه ملایت عند الله یقینا نخد قدرت د الله سره دی نظرها کما شان نظرای چې څنګه خو خشي و انما نذیر او سو يرون کې و ما شرکم سپو کړی ته یدریکم بی ایمانهم په ایمان د دې زاجات چې کله را شي ور تعالی میان تم لا تدرون تاسو نه پويږئ زاره کبدي ان اذا جات د علامه چې کله را شي لای منون دا دوی بیا هم ایمان نه راوړي لما سبق په علمي ځکه زما په علم کې او تیر شوی دي چې دی ایمان نه راوړي په قرات کې پتا سره ده ورنا اذا جات لا تؤمنون خطاب بشي کفارتا او اخرى کې په فتح د ان سره ده په معنا د لعل سره وما شرکم لعلها اذا جات لا يؤمنون او معمولت لما قبل یا معمول ده د ما قبل د پارا و ما شرکم د پارا مفعول ده ونقلب افئدتهم منغا اړو زړونه د دوی نه هو قلوب او من الحق پر فهمونه نبي کويږي او ابصارهم سترګې د دوی انو پر چیرونه او پر یمنون ایمان نه راوړي کما رم یمنو وی لکه دوی چې ایمان نه راوړي پاغه سبانه چې نازل شي دي د اتنه نا ول مرتين پاول زر ونظرهم نترکو منګ پریږدو د دې په توغیانیم دلاله په گمراهی د دې کې امون په داسال کې ترددون چې دوی مترددین دي متحیرین دي